نو اول نمبر علامه یې څه ښودلې؟ اول نمبر علامه دا ده چې کله یو انسان نیکی وکا او هغه که هر قسمه نیکی د قبولیت اول نمبر علامه یې دا ده چې د نیکی نه پس د دغه انسان په زړه کې عاجزي پیدا شي. اول نمبر دا خپل ځان په ټولو مخلوقاتو کې عاجز او کمزور او کمتر او د ټولو نه په اخیرني نمبر باندې خپل ځان ګړي چې د عبادت نه پس په انسان کې غرور پیدا شو، تکبر پیدا شو او وای ځان ته یې سووي چې یاره زه خو بس دا دنیا کدا قائمه ده او کدا روانه ده نو زما د عباداتو په خاطر باندې روانه ده. خفقه گئیمه دا نن سبا چې څومره خلک دي او دا اشته 2 رکعاته نفل به نه کړي یا 2 رکعاته تهجد به یې نه کړي، خو دومره لوی په خپل زړه او په خپل دماغو کې یو تصور او سوچ کې د دومره لوی چې دا لاندې انسانان ورته نعوذ بالله سره نه انسانان ورته نه ښکاري. یو تکبرانه انداز د هغې یو ځان ته کامل او مکمل نسبت ځان ته که چې زه د خدای پاک په کاملینو کې یم او زه یو نعوذ بالله من ذلک زه د خدای پاک په خاص بندگانو کې یم. قسم د الله په ذات چې محمد مصطفی علیه صلات وسلام مبارک یو سجده د الله په حضور کې دنیا مافیها او چې په دنیا کې څومره مخلوقات دي او هغوی عبادت کړی دی، یو سجدی د محمد مصطفی علیہ السلام نا دغه ټول عبادات بهتر کېدی نشي. یو سجده د محمد مصطفی علیہ السلام په دغه ټول عباداتو باندې افضل او بهتر ده. یو سجده د عبادت د محمد مصطفی علیہ السلام. خو صحابه فرمایي چې حضور مبارک کی دومره عجزي وا چې په خاورو کې به کېناسته، حضور مبارک به مونږ سره میلاوېده، حضور مبارک به مونږه بیمار پرسی کوله، مونږ سره به خبرې کولې، مونږ له به توجه را کوله، لاس بم حضور مبارک لورکه تر څو پورې به مونږه نو پرېښودی، حضور مبارک به نه پرېښوده، مخ به رانه نه اړاوه، 2 لاسه به را کول، ښایسته خبرې به را سره کړې. صحابه کرام فرمایي چې قسم دی مونږ په خپل دور کې محبوب علیہ السلام مبارک نه زیاد عاجزی کوونکی انسان نه لیدلی. خو د عبادت یو سجده یو رب ته چې کړی د ټول انسانیت عبادت نه بهتر د الله په نیز مونږ په تاسو کې خو پته نه لګي چې یو 2 رکعاتو نفل باندې څه شی راکې پیدا کېږي. دا نور انسانان دا مخامخ خس که په سر باندې پګړه وي او کني، که په مخ باندې ګیره وي او کني، دا سنت دی د مصطفی علیہ السلام مبارک یو اضافي شی دی. ډېره ښه خبره چې خو ته به د چا ججمنټ په دې باندې نه کړې چې د پګړی نشته دی او د ګیره نشته دی او دا چې دی فلان دی، داسې به نه کېدی شي د ده په زړه کې خپل رب سره مینه او خپل محبوب علیہ السلام سره مینه دستانه ډیره زیاته پرته وي. کېدی شي چې ته کوم انسان ته کم ګورې عام ورته ګورې، الله په نیز باندې هغه انسان دستانه ډیر بهتر وي. څه پته لګي د دې خبرې؟ الله څوک خوښ دی؟ الله ته څوک نږدې دی؟ حضور مبارک څوک خوښ دی؟ چې کوم عبادت په تا کې عاجزي پیدا نه کا، بس دا یاد ساتئ اول سټپ یې دی دا عبادت د الله په نیز باندې قابل قبول نه دی. دا دیکاوه ده، دا اسې یو شمار دی، بس وده شمار 2 رکعاته او 4 رکعاته او 6 رکعاته بس تیر شو.